پروګرام کې برخه اخلي د لکی مروت نه. زما مرګره تاسو ته معلومه ده چې الته کوم پریس کلب دی د هغې صدر دی غلام اکبر مروت صاحب ما سره به موجودي. غلام اکبر مروت صاحب چې کوم دی نو هغه سره به هم مونږ خبرو کوشش کوو چې هغوی نه مونږ رای واخلو چې اخر دا څه چل شوی. نو غلام اکبر مروت صاحب نه علاوه به مونږ کوشش کوو چې د هغه علاقې کوم د پولیس افسر هغې سره هم خبرې کوو. بیا به مونږ په جرنلي په دې ټوله خبره باندې خبرې کوو. تاسو هم په دې پروګرام کې برخه اخیستی شئ او په دې پروګرام کې چې کله تاسو برخه اخلئ نو تاسو زموږ له کال کولی شئ 091544143. زه به دا پروګرام مخکې بوزم او زه به د لکي مروت نور خلکو سره خبرې کوم. اول به زه طارق وحید صاحب نه تپوس کوم. طارق وحید صاحب یو 20 کالو نه خو به زیات ستاسو په صحافت کې شوي که نه، نو تاسو په خپله دا قسمه واقعات ګورئ او دا مونږ وایو چې یاره نن به ښه وخت راشي بل به ښه وخت راشي. مونږ ګورو زمونږ ځوانانو هلکانو جینکۍ بورډونه هم ټاپ کوي. مونږ په سبق کې هم ډېر مخکې روان یو. خلک وایي چې تعلیم به راشي نو شعور به راشي. نو تعلیم هم راشي نو تعلیم زیاتېږي لګیا دی او دا واقعات هم ورسره زیاتې لګیا دي. نو مطلب دا دی چې بیا مونږ باندې د تعلیم او د ترقۍ اثر نه کېږي که نه څه چل دی؟ مننه بابر صاحب. د کومې مسلې چې تاسو اوس نشاندهي وکړه بالکل چې دا د تشویش خبره ده چې د سمودې راسي په معمولی خبرو باندې د قتل مقاتلې چې کوم واقعات دي هغه په خیبر پښتونخوا کې او په خصوصي توګه که موږ ګورو اوس تاسو د لکي مروت خبره وکړه په پېښور کې وختن په وختن داسې واقعات شوي چې ډېر په معمولی خبره په وړې خبره باندې چې کوم دی چې کوم دی مرګ جوبله شوې ده د کور چې کوم تنان دي هغه کوم چې ورته وایي چې د وینې رشتې چې چا سره هغې چې کوم دی نو وجلي دي او بیا وروسته د هغې څه نتایج راشي یا خو بیا معاشرتي د هغې مختلف پهلوګانې دي. خو څو پورې چې کومه تاسو د دغه وکړو دا په معاشره کې چې کوم د عدم برداشت کوم پهلو اوس مخې ته راځي نو دا د دې عکاسي کوي او دا عدم برداشت چې کوم دی نو د دې محرکات د دې وجوهات چې کوم دی هغه مختلف مخې ته راځي. موږ چې څومره نظر ساتلی دی په دې معاملاتو باندې یا چې کوم ماهرین دی هغې څه خبره کړې ده نو د هغې په شا چې کوم وجوهات دي یو خو دا دی چې هغه ماده پرستي چې کوم ده د هغې هغه چې کوم لالچ دی هغه څیزونه ډېر زیات شوي دي. وسره چې کوم دی لکه بابر صاحب داسې وړه ماده پرستي که زه لږ غوندې یو پټ ایکسپلین کړم پیسې سره مینه د ځمکې ټوټې سره مینه د یو موټر سره مینه او یو سیس سره مینه خو انسان سره مینه نه. ماده پرستي دې ته وایي. بالکل هم داسې ده. بل ماده پرستۍ یو بل پهلو دا دی چې هغه د نمود نمایش والا هغه څیز نه دی هغه څنګه په معاشره کې ډېر زیات شوی دی او د هغې په وجه باندې بیا د ماده پرستۍ چې کوم دغه دی لالچ دی کوم تمه ده هغه نوره هم سیوا شوې ده. لکه که زه تاسو ته مثال درکړم کره که فرض که زما په موټرسایکل ګزاره کېږي نو زما دا خواهش چې یاره څه طریقې سره زه ځانله ګاډی واخلم ټیک ده یو ورکوټه غوندې ګاډی واخلم 15 لکو که 15 لکو ګاډی د خدای راکو زما دا تمه دا لالچ به چېرې دا ګوره محمود جان بابر صاحب لږ زمانه په ښه ګاډي کې ګرځي حالانکه هغه ګاډی هم ماته سهولت راکوي هغه زما کار کوي خو لکه زما مقصد دا نه چې زما کار زه به نورو خلکو ته وښیم زه فلانکي سره ډنګري سره چې کوم دی ځان برابر کړم نو دا د نمود نمایش دا چې کوم کلتور دی هر کال به دا یو ګاډی بدلېږي او دې لپاره به قرض اخیستل کېږي دې لپاره به څه کېږي اسایشي او غیر ضروري چې کوم زموږ ضروریات دي هغه سیوا شوي دي د هغې په شا باندې بیا لالچ تمه جنګ جګړه تنازع بس دا خبره ځان سره یاده ساته. دا به دې به مخکې مو ډېره تبصره ځکه کې چې پروګرام ډېر اوږد دی خو زه دا غواړم چې په لکي مروت کې کوم پرون واقع شوې ده نو زموږ ملګری غلام اکبر مروت صاحب ما چې څنګه تاسو په شروع کې وویل چې هغه د لکي مروت پریس کلب صدر هم دی او هلته ډېر سینیر صحافي دی او خلک وله ډېر د قدر په نظر هلته ګوري ډېر ښه نوم لري هغه ما سره په لاین باندې موجود دی. لږ تپوس ته کوو چې دا لکي مروت کې دا واقع ولې وشو د لکي مروت څنګه ځای دی چې یاره دومره په اسانه باندې پکې 4 کسان په یو واقع مړه شو. غلام اکبر صاحب پروګرام کې هرکلی ډیره مهرباني محمود جان بابر صاحب طارق وحید صاحب سلام سلامونه. مننه ډیره مهرباني. لږ خو راته دا ووایه چې دا لکي مروت کې پرون کوم ځای کې دا واقع شوی یاره دا دومره اسان ولي چې یو ځای کې 4 خلک پکې مړه شي په یو ځای باندې دومره اسان ولي؟ څنګه چې طارق وحید بھائی دا خبره وکړله چې انا پرستی له وجې نه موږ دې ته نه ګورو چې د انسان قدر او قیمت څه دی که نه دا بیسیکلي د لکي مروت ضلع کې په دا انډس هایوې چې کومه دی چې کومه پېښور نه کراچۍ ته تللی دې ته چې لکي مروت ته دود ته راشي نو لیفټ سایډ باندې ترڅنګ طرف ته یو کلی دی ډېر غټ کلی دی لنډي به ورته وایي او لنډي به بنیادي طور باندې لکه د انګریزانو وخت نه د لکي مروت ټولو نه لوی او غټ کلی دی ډېر زیات آبادي یې ده
خدای یو شی په دې کې مشترک دي چې په دې پوره کلی کې داسې کور په مشکله باندې وي چې هغه په کور کې د ګولۍ نه بغیر مرګ شوی وي. مطلب دا ټول خلک په ډز مړ دي تر دې کلی کې ټول خلک په ډز مړ دي. اکثر خلک لکه داسې کوربه داسې کورنۍ به تاسو نشي ملاو چې هغه کې د ډز نه بغیر مطلب داسې پاتې شوی چې دې کې په ډز باندې څوک نه مړ شوی. داسې کورونه مشته پکې چې دوه درې د کوره مړ شي لکه څنګه د پرونه واقعي چې وشوله د دې کور ملک نصرالدین خان د ملک نصرالدین خان یو دوی پکې مړ دی او دوی ورونه پکې مړ دي او دا درې وړه په یو ورځ باندې په یوې واقعي کې مړ دي. او د ملک نصرالدین خان درې ورونه چې دي تقریبا یو 35 سال مخکې چې په ورځ باندې مړ شوي او هغه هم په تر زمانو سره جګړه راغلې وه نو د دې وشوې د ملک نصرالدین خان اوس هم ژوندی دی په دې مقدمې کې مدعي هم دی د دې درې ورونه چې دي د اختر په ورځ باندې مړ شوي وو. موږ هلته ماشومانو تقریبا یو 35 سال 32 سال مخکې خبره ده او د په هغې نه بعد چونکې دا وکتله چې دښمني ډېر غلط کار دی ټیک شی نه دی ولې چې دو ته د هغې نقصان ورسېدو دو یو 100 سال شاته لاړل نو دی بیا هغه طرف نه واپس رالل او بیا امنیت طرف ته رالل بیا هغه سره صلح هم وکړله هغې نه بعد یې کاروبار هم شروع کړو او اوس ښه ټیک ټاک کاروبار روان و مطلب مختلف کاروبارونه یې کوله د تیلو ایجنسۍ هم وه په علاقې کې غټ کاروباري څنګه چې نسخو ته وایي هغه هم شروع کړی و. دې نه علاوه بیا د لوکل دغه بس سټینډ او د دې ټیکې میکې دا به یې هم اخیستې چېرته به سکول ټیکه هم واسطه کنسټرکشن والا لکه دې طرف ته راغلي وو خپل چې کوم نوجوان نسل و هغه یې د جګړو نه او دې نه بچ کړی و. پرون واقعه چې وشوله د بل کوم مخالف ګروپ دی چې د کوم دې سره پرون مخامخ شوی دی نصیب الله نام دی او نیکم خان زوی دی دې تقریبا 15 ورونه دي دې هم مخکې تقریبا یو 7 کاله مخکې جګړې مو کړې مړي یې مو کړله جیل ته هم پکې لاړله جیل نه واپس هم رالله او بیا هم هغه چې دی هغه هم په د علاقې کې چې ورته جرګمار وایي داسې جرګې او فیصلې او دی شروع کړله چې لکه خلکو کې سولې کوي او دا کوي که نه. پرون چې کومه واقعه وشوه صرف دا نه چې یو زه ورته حیران یم لکه ټول خلک ورته حیران هر دي دوه واړه خو چې دی جیل هم کتلی دی دې مرګونه هم وکتله دې نقصانونه هم وکتله او بیا واپس راغلي وو روغ ژوند طرف ته د امن ژوند طرف ته راغلي وو لکه مرګ یې پیله کتلی په خپلو سترګو هغې نه پس واپس یو ځل ژوند ته راغلي دي واپس لکه امن زندګي ته او روغې زندګي طرف ته راغلي وو او اچانک دا څه وشوله نو هغه د چا خبره ورته چې دا په یو ورځ باندې نه کېږي مطلب د دې باندې ډېر وخت کار شوی که نه. نو هغه چې ما کله دې معلومات وکړه لکه فوري طور خو دا خبره ده چې لین تنازع وه که نه مطلب 2-3 زرو روپو خبره وه 2-3 زرو مطلب 2-3 زرو روپو خبره وه لکه داسې نه وه چې د لکونو لین دین و پکې که نه فرق یې یا 2 زره وي یا 3 زره وي خو لکه لین دین خبره وه لکه دومره غټه وه چې مقامي خلکو نه مو تپوس وکړو وایي چې یاره دومره غټ هغې نه وه جګړه هم غټه نه وه لانجه هم غټه نه وه او بل دا چې په دې کې مخکې ته اکثر مونږ ته لدی که نه چې اول پکې څوک چا پیړه ووهله شي هغې نه بعده پکې لوړې استعمال شي هغې نه بعده ورپسې چېرته ګولۍ راځي که نه. نو دا لنډي وه چې دی لنډي به د کورمپار 4 یونین کونسلو غټ مرکز دی او دلته بوت په ورځ باندې مونږ چې څنګه دا په پېښور کې یا بل ځای ته اتوار بازار لګي نو هلته بوت بازار لګي هغې کې خلک څاروي هم خرڅوي او خلک نور چې عام کوم سیزونه دي د خوراک څښاک هغه هم اخلي که نه. نو دا ټول خلک راځي لنډیوي میلې ته لنډیوي میله هم ورته وایي زمونږ په لوکل ژبه کې بوت چې دی بوت ته پنځم هم وایي نو خلک راځي د پنځم میلې ته یا بوت میلې ته راځي که نه. نو او د کرک چې دی دا کرک هم ورسره جوخت دی تقریبا یو 15-20 کیلومیټر باندې نو د کرک ډېر زیات خلک چې دی هغه هم دې ته راځي دلته لکه اوس پرون چې دا 4 کس پکې مړ دی هغه غریب دغه زاړه چپلۍ دا کوي ریپیر کوي لکه دا غریب هلته راغلی 60 سال یا 65 سال عمر و او هغه لګیا و دا کار یې کولو نو هغه هم په ګولیو کې عزت کې راغلی دی که نه. دا او بیا دا دی چې په دې نیله کې ښه ټیک ټاک رش وي مطلب د خلک ځناور څاروي هم راولي او هر قسمه د میلو ول خلک هم ورته راځي. صحیح ده لکه ډېر به داسې چې ټول کام دلته موجود دي مړه خلک موجود دي بس که نه او ډېر زیات خلک نو اچانک چې د واقعه تېره شوه نو ډز پکې وشو چې ډز وشو که نه نو یو کس یې پکې وویشتو چې یو کس یې پکې وویشتو هغه سره به توتو میمې شوي نو هغه نورو ته هم چا اواز کړی چې مړه دا فلاني باندې فلاني ډز یې وکړی دی
نو بس بیا خو فایرینګ شروع شو. نو چې فایرینګ شروع شو دلته خلک مطلب بزرګونو خلکو هر سړی څو سامان پرې دا تختیدو کنه. نو ولنې خبر کېول موږ ډیر زیات حیران کوی چې تقریبا یو شل کسان پکې زخمیان دي او کم از کم لس اتبه پکې مړي چې دا ډیر زیات فایرینګ پکې وشو کنه. نو بیا مقامي ملګرو سره رابطه وکړه، هغه چې پته نه لګي خو بس هسپتال ته دوړي. نو چې هسپتال ته راوړو نو یو کس پکې مړ و، یو زخمی و چې لږ ور کېدو بل یې مړ راوړو، بیا چې لږ وا کېدو بیا دوه نور زخمیان هم راوړل کنه. لږ ټیم پات چې دی بیا هغه راوړو چې نه دوه زخمیان چې دي هغه خلیفه ګلنواز هسپتال بندو ته ریفر کړي دي. نو هغه هم په حق ورسېدل. نو د درې مرګونه د یو کور نه وشو، ملک نجلي خان یو زوی او دوه ورونه، ځکه دوه ورونه هم پکې مړه شول کنه. دا د یو کور نه مړه شو، یو پکې راګیر مړ شو، هغه غریب هغه چې موچی چې هغه پکې. او بل دا چې زخمیان چې شول هغه کې کرکوال دوه کسان زخمیان شو، یو مخالف ګروپ نه یو کس پکې زخمی شوی دی، هغه کوم چې نصیب الله دی هغه یو ورور دی هغه پکې زخمی شوی دی. نور د کې هغه نشو بیا پولیس هم راغلي دي، بکتربند ګاډي هم راغلي دي او الته مقامي خلکو دا وی چې هغه د نصیب الله یو ورور چې یو کور ته پناه وړي و. نو بیا هغه کې مسله جوړه هغه ورنه مطلب د هغه دشمن ورنه غیر شاپیره و چې نه مونږ دا مړونو الته یو دا امر رواج دی، دا چې مړی هم ډیر شوی دي چې لکه دا زما مېلمه دی تا ورلا ولې دا چې په دې باندې مړی شوی دي. نو چې کوم کور کې هغه هم دا وته چې ګوره زما کور کې به دا سړی تاسو نه وایي نه. نو دې باندې ډیر زیات تاسو خاله او بیا پولیس ورالو بکتربند ورالو خبر حال هغه مسله حل شو او کسي ورنه وباسو نه پولیس په خپل بکتربند ګاډي کې وباسو. نو دا پیخه موجان چې بنیادی تور باندې چې دی پته نه راغلی چې د مخکې نه تاو کې خواله او بیا پکې راغلی، بس اسی ورته ښکارېدل چې لکه دا مخ ته روان دی، دا کاروبار هم روان دی. د بل ته مې بي چې دا ښکارېدل چې د کاروبار ډیر روان دی، دا لمانه پیسې زیاتې ګټي او دا لکه غټ ملک جوړ شو یا غټ مطلب د سیاستدان بدینه جوړ شي. مې بي دا شی په کې نور لکه دې داسې نه دي شوي چې ډیره غټه جګړه وه او کوي هم. نو بیا هم د کلی کې اوس لکه خلک کوشش دا کوي چې معمولی خبره پکې راځي نو د ناظمان او د جرګمار او د پولیس دا کوشش پکې شروع کی یار دي چې سلو ګولې هغه ته پته چې دا د کومونو د وړي دلته پلانډي کې چې څوم کومونه دي کنه چې یو کام سره جګړه راشي کنه دا بل کامل تام خامخ اور طرف کې دی باندې نه دي چې دا تا تر زوی دی کا ماما زوی دی او چې دا کام نو به د یو بل کام باندې صحیح غلام اکبر صاحب را سره وسخه تاسو هم معلومات خبره وکړو خو طارق وایي صاحب نه په دې باندې تجزیهالو چې دوی هم د ډیر وخت نه دا قسم شي نه ریپورت کړی دي، خو مونږ فیچر هم په دې لیکلي په وړه خبره باندې وي چې دا خو بس خبره مغه ده کوم چې زموږ په معاشره کې دا وې دې مخکې روان دی بل چې دې مخکې روان دی وې دې بنزي دې بنزي دا خبره خبره خو دومره غټه نه ده. باور صاحب څنګه غلام اکبر صاحب وی کنه چې دا په مینس کې داسې غټ چیز نه و یا د درو زرو تنازع او بیا چې کوم دی وګد شو هغه د اردو یو شعر دی کنه چې وقت کرتا ہے پرورش برس حادثہ एकदम نہیں ہوتا. بالکل. نو د دې په شا باندې لکه مختلف محرکات دي د ادم برداشت مونږ وختي خبره کوله خو نیمګړې پاتې شو لکه د دې په وجه دا صرف دانه مونږ یو پوینټ چې کوم دی هغه ډیسکس کو چې را د حسد پکې راوته د نمود او نمایش چې کوم کلچر دی زموږ په لاره کې چې به زما بس په لګ باندې گزاره نه کیږي او کوم گزاره مې کیږي نه نو پلان کې ولې دسه دی بیا دا کوم دا خبره ده په دې کوم دا په دې واقع کوم دا فیکٹر شامل خدا پکې یو عنصر دی. د دې نه علاوه بابر صاحب د ټونه غټه مسله چې زه نن سبا غنم نو هغه معاشي مسلې دي. معاشي مسلې دومره شوي دي چې خلکو کې عدم برداشت چې کوم دی هغه ماده نور هم سیوا شوی ده. یو سړی هغه لکه تاسو موږ چې بیلونه وختي موږ د پروګرام نه مخکې را د بجلی بیلونو باعث کو کنه چې ربي دا لکه زمونږ باندې خلک چې په موږ باندې سر تاو کړی چې به سکو لازمي خبره چې زما په ذهن په دماغ باندې هغه بوج راسور چې به دا خو لکه دونه پیسې را دي دا به څنګه مینه کوم ٹھیک ده. بیا کفرس کما ته لاړ شم او بابر سے ما سره چې ته سم خبره هم کوي کنه خو زما په ذهن باندې هغه بوج دی یا که اصلاته چې مړ تاسو راته چې زموږ وصل 1000 روپے بل لغلی وصل 1000 روپے بل چې څوک ور نو دا چې دا هغه وسه پورې هغه خامخد بدرو زی دا خبره ته را باندې راوست نو دا یو پریشانی معاشي مسلې دي. بیا پکې دا کوي چې دا نمود او نمایش هغه عنصر چې کوم دی هغه منګه دا کوم معاشي مسلې دي. بل پکې دا چې را منګه خلکو هغه چې په لګ باندې گزاره چې کوم دا قناعت هغه چیز هم ختم شوی دی.
د نن نه 13 کاله مخکې بابر صاحب چېرته اے سی ګانو چېرته بجلی وه زمونږ مشران موږ هم واړو موږ په ماحول لیدلی او کتلی ونې لاندې و پراتو که نه ونې لاندې و پراتو بجلي پکې به لاس ورسره پکې به ځان ته دغه به بوځي به دغه به که نه هغې هم ژوند تېر کړی دی ټیک ده لکه زه دا نه وایم چېرې نه موږ به د ترقۍ په لوري نه ځو او موږ به سهولیات نه په کار دي خو چې فرض اوس حالات راغله د ملک داسې معاشي حالات داسې راغله هر یو سړی په لړزانې بیا خو ګزاره په کار ده که نه اوس چې په سر دی راغله نو لکه په دې حالاتو کې چې که زه یم چې نه بس ما ته هغه شان سهولیات وي ما سره هغه شان د کور هغه شان د ګاډي هغه شان خوراک هغه شان کپړې به زما وي که نه نو لکه دې نه دا راکي چې زه په دې وخت کې قناعت نه کوم ګزاره نه کوم نو خامخا په ما باندې او چې کله کاروبار هم تاسو زه به تاسو سره خپل انفارمیشن شیر کړم ما به اوس خلکو نه تپوس کولو نو په د پیښور غوندې ښارونو کې وي کاروبار د 100 نه 60 طرفو شوی دی که نه لکه 60% پاتې شو 80% وایي چې خراب شوی دی بابر صاحب لکه بل اوس موږ چا سره راکو په پیښور کې دا څومره چې برانډز دي تاسو شاته مسعودن چکر وخه تقریبا ټول چې کنه 50 او 80% پورې ډیسکاونټ لګولې په نیمه والی غوالي په دې ورځ کو موږ ته چې درسلو کلمه چې کله به راسلونه ولګي دا یو دغه روډونو بلاک دومره خلک بره هغه سلونه لګول څوک کرونا کې هم لګو کرونا کې دا ثابت چې د خلکو قوت خرید چې کم دی کنه دا کم شوی دی ٹھیک ده نو وس نه رسی نو دا هم یو ذهني هغه دباو او پریشانی چې په دغه حالاتو کې جوس پر کستا ته گزارم نه کې قناعت هم نه کې معاشي مسلې نیم در بسې ما سره څوک لګم څو کاغه خبره کوي بس بیا دانګ ما دماغ بدانګ دا لګي زه برداشت نه کوم زه چې نه بس د حالات زما په د باندې سازگار شي زه گزاره نه کوم زه په قناعت نه کوم نو لازمی خبره چې هغه نفسیاتي دغه چې کوم دی زه کته سره وخت زه یو واقعي یو سروې شی او اساس باندې نظر نه تیر شوی دا یو مثال دا کوم چې د دې بشانه باندې مختلف فیکټرز دي سره پنځه میاشتې مخکې په پیښور کې سوري کاله مخکې په پیښور کې د ټریفیک پولیس چې کوم دی نو د جنگ جګړو د واقعیت ډیر زیات شو تاسو هم کله ویډیو براله او بس کله ډرایور سره اړه مو کړ په ټریفیک والا به مسلسل دا واقعیت شروع شو نو بیا پولیس دا ضرورت وګڼو چې به د سو وجه ده چې لکه آر یو پولیس هم ډیوټي لولې موږ الټا مسلې ګوري داغي چې کوم داغي یو نفسیاتي سروې وشو یو ټیسټ وشو دا ټولو پای کې دا دغه راغلو چې د دې چې کوم داغي فایندینګز رااله مخه ته داغي نتایج مخه ته رااله نو پای کې یو خبره پکې دا هم و چې د دې باندې د ډیوټي بوت چې کوم نه راسي واله زه صرف هغه جړل ته منګر سو کنه چې د دې په شابانه سدي ولې ټریفیک پولیس والا سره اوس دوه خبره سو کې هغه بدانګل او بس لاس په چو جګړه وکولې نه کې دا ویل چې یو خو د دې باندې ډیوټي بوت سي واله په و بجې باندې دی د سړک تر وزي نو لکه دې کو کې ناشته ماشته چای مینیس کلیو بس لکه دې ډیوټي زور په منډه ته لکه دې خوښه اخواشه ګرمي او کې یخني او بیا لس اولس بجې چې کله پر سړک باندې بوج لږ کم شي نو بیا دې ته لږ ټایم راوښنه لکه چاته نه سموسه راواله چاته نه پیګاوړو راوخلی چاته چې اوس په لار باندې هغه د ژوند باتروم ته غریب نشو باتروم هغه هم پکې نه کنه ته د انسان بنیادی ضرورت ته خوراک سکاک داسې زونه هغه په وجه هغه بنیادی لکه 80% چې کومه مسله هغه دا چې د دې د ژوند چې کوم رنگ ډنګ دی طرز دا طرز چې کوم دی دا صحیح نه دی د دې خوراک ټیک نه دی د دې ټایمینګ صحیح نه دی د دې ډیوټي صحیح نه ده تاسو به کتلی کنه مو وګوره په او بازاري ګنده خوراک په کولونی سره خراب شو نو هغه سره برغه نفسیاتي هغه دومره ګډ وډ شو نفسیاتي تور به ګډ وډو چې بس چا به یو خبره کوله نو بس هغه به وسه جګړه کوله بالکل ټیک نو لکه دا اصول او دا سره دا زم په عام خلکو باندې هم اپلای کیږي د دې په شابه باندې وجوهات مختلف ډیر زبردست خبر تاسو زه به کیو کالر هم پکې اډ کوم زم چې تاسو د غلام اکبر صاحب سره هم پکې لګ به خبرو کو خو زم چې لګ کالر پکې اډ السلام علیکم لسو کیو د کم زینا وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ بابر صاحب تاسو ته مو د ملمتم دعا سلام او خیر اغلی مهرباني جی سو کیږي د کم زینا یاره محمود جان صاحب لکه دا واقعیت زموږ په کلی کې په شیخ محمد وکم شو هدایت الله شیخ محمدي خاجي خخه دا سوا په شو کنه هغه 15 کسان پکې وفات شو نو دا وی کنه چې بعضی وخت کې محمود جان صاحب د سړی ادم برداشت ختم شي هغه ته سہولت هغه ته ضرورت وي او مخکې سړی دغه په مال باندې قابض وي کاروبار وي نو هغه ته خو ضرورت وي کنه نو کله کله دغه بل زموږ په ملک کې دا کومه دهشتګردي چې دا ختم نشو تقریبا 25-30 سال شو بس هم دهشتګردي دا او کرونا دا او دا دی واغ دي نو د دغه وجه نم خلک مقصد دا چې وړوکې دکاندار گیر شو او د وړوکې دکاندار د غټ دکاندار دغه بیلنس گیر کو نو هغه اخیر په کار د چې هغه څه خو به وای کنه دغه تم ضرورت دی کنه جی کرایه ورکول دي د مزدور
مزدوري ورکول دي خپل بل چې دی هغه لنډول دي او زمونږ داسې ادارې شته چې هغوی سروس نه ورکوي او بل جمع کوي لکه ګیس والا چې دی د ګیس بل راځي او ګیس نشته. هلو جی اورو ستاسو اواز راځي. نو اوس بل ورځ ما میټر ریډر ته ویل چې ګوره د خدای دپاره دا کم تیل چې ته سرکاري خرج کړې نو هغوی ته داسې ووایي چې دې کلي ته مونږ ګیس ورکړی دی چې زه دلته لاړ شم او د دې میټر وګورم. نو دغه شی دی چې زمونږ ټول وسایل چې دا بیکاره بې ځایه استعمالیږي د دغه وجې نه زمونږ دماغ کې دی بالکل کار پرېښو دلته ګرمي زیاته شي او څه د مقصد دا دی چې ضروري ضروريات زیات شي نو هغه ته خپل ضرورت نه میلاویږي د دغې وجې نه به هغه جګړه کوي خامخا. بالکل ټیک ده دلال صاحب ډېره مهرباني تاسو ډېره ضروري خبره وکړه. په دې ځل کې مخکې اوس خبره کومه طارق ویس صاحب نوم تپوس کوم خو زه د غلام اکبر مروت صاحب نوم پکې تپوس کوم بیا خو دوی مونږ ډېر ساعت انتظار کړي. مروت صاحب یو تپوس ځنه کوم مونږ په دې ګیر چاپېره زه ابولوس کچرو لتلو ما ویل چې به طور صحافي لږ معلومات وکړم چې دا زموږ په کچرو کې نن سبا ټولو کې زیات کیسونه چې کوم دي دا طلاق وي که نه کورونه ممکن همدغه مسلې وي بس جینۍ وایي زه نه اوسېږم هلک وایي بس زه نه ساتم او څه خبرې اترې رواني دې پسې په دویم نمبر چې کوم شی روان دی نو هغه دا دی چې کاروباري تنازعات ډېر زیات دي. یو سړی به چا سره پیسې واچي په شریکه به کاروبار شروع کړي یو به یې ترې وخوري هغه بل به ولوي پیسې راکړه دی به له نه ورکړي بیا به دا یو غټه لانجه روانوي. نو دا خو د پېښور خبره ده وایي 15% کیسونه چې کوم دي تقریبا 15% هغه صرف د دې دي چې چا سره کاروبار کړی دی هغه ته پیسې خوړلې دي. اوس په دې قانون کې چېرته داسې څه لار نشته چې د ده نه دا پیسې روزي که پیسې روزي نو هغه که د ده 50 لکه روپۍ لګېدلي دي نو بس فیصله په دې وشي چې دله د 10,000 یا 20,000 روپۍ د میاشتې ورکړی کېږي. زمونږ چې دا کم د جنوبي اضلاع او دا ګیر چاپېره چې لکه د پېښور غوندې ښارونه لرې چې کومې علاقې دي هلته هم داسې کارونه کېږي. موږ بابر صاحب خبره دا ده چې اسلام موږ ته ټیک ټاک لاره ښودلې ده خو موږ په هغه لاره باندې ځو نو ولې چې هغه لاره کې تا ته دا ښودلې شوي دي چې سلو کې به 2.5 روپۍ ته زکات ورکړي نو موږ زکات دې پر نور کوي دې سره پیسې کمیږي نو موږ ټول خلک روان یو سود طرف ته موږ هلته پیسې انویسټ کوو چې ته ماته وایي چې 100 روپۍ راکړه او تاله به زه میاشتې پس 110 درکوم ته ما 1,00,000 روپۍ راکړه زه به تاله میاشتې 10,000 روپۍ درکوم. نو موږ دلته خطا شو پکې غرق شو چې موږ دې طرف ته روان شو ته دا به نه ومنې چې تقریبا په 2017 کې پېښور کې دلته ماته یو ملګری و هغه سره تللی وم نو هلته یوه جینۍ وه هغه وایي چې سود کاروبار دومره زیات شو موږ کور پکې لاړو داسې وه سټورۍ وه نو زه حیران وم چې دا سود څنګه دلته راغلی ما ته نه وه پته چې دا به مونږ طرف ته هم راځي. اوس که ما تا ته وایي چې په لکي مروت کې چې څومره جګړې دي او دې بنیاد ته کله هم اخر ته ورځي نو هغې کې سود راځي. سود څنګه راځي ورته 15 لکه روپۍ ما سره په کاروبار کې شریکې کړه او تاله به میاشتې 30-40 روپۍ درکوم. اوس داسې یو کاروبار هم نشته دی چې هغې کې ته یو 15 لکه روپۍ ولګې او ته په میاشتې کې 50,000 روپۍ په وګټې که نه نو دې څه کوي دا تا نه هم پیسې واخلي ما نه هم بل نه ټولو نه واخلي او لږ ورکوي اخر کې ورته وایي زه پیسې لارې ختمې شوې بیا یو کله ورله پیسې نه ورکوي هغه پیسو پسې بیا ګرځي چې دا څه شوي دي که نه ته به نه ومنې چې اوس دې عدد شمار خو پته نه لګي چې څنګه به راځي خو دلته یو ایپ راغلی و تقریبا 2021 نه کار کولو که نه خلکو ورباندې پیسې ګټې وي انلاین دا هغه دی ایپ کې او پیسې ورکوي که نه او ډالرونو کې خلک لګي او خلکو پیسې پکې ګټلې روان لله اوس په دې اګست میاشتې کې 3 ورځې هغه ایپ بند شو په 3 ورځې به ویډرال باندې او بیا به کېږي اوس چا وایي چې 250 کروڑ روپۍ لکي مروت نه د دې ایپ په وجه باندې لاړ دی. اوس ته ما ته وایي چې دومره غریبه ضلع چې هلته خلک اوسه پورې سړک نشته ده بجلی نشته دي د سکول اوبه نشته 250 کروڑ روپۍ څنګه لاړلې لالچ د وجې نه لاړلې که نه او داسې خلک مونږ ته معلوم دي 8 लाख 10 लाख 42 लाख 40 लाख لکه دا خلک هم شته پکې په ډي خان کې په لکي مروت کې په کرک کې بنو کې ټانک کې لکه دې علاقو کې یو وکیل دی ډېر اسماعیل خان کې هغه درخواست هم پکې کړی دی چې ما نه 42 लाख روپۍ وړي خلکو د زنانو زمونږ طرف ته چې دی که نه دا ټرنډ ډېر زیات دی چې واده کې ورله سره خامخا کوي لکه سره زر ضروري وي او هرې زنانه 2 تولې 2-3 تولې 15 تولې 6 تولې 10 تولې خامخا وي سره نو هغه څه وکړل د لالچ د وجې نه خلکو خرڅ کړله او بس په کور کې ورته ناست و بس موبایل باندې هغه ټریډینګ کولو یا بیچې څه هم کولو
او له ډالر روانه وي خو چې هغه ډالر راتلی چې هغه پول شول چې پاس اوس نور نه راځي نو ډایرکټ ورله بند کو نو کروڑونو روپۍ لاړل او دا څه د وجنه د سود د وجنه لکه چې هم دې سوچونو کو چې مال ډالر راکې پسې راکې نو دا خو داسې شی دی چې خلک دې سړي سره خو جنگ اوس نشي کولی کنه خو زموږ د ترمنځ چې د موږ خپلو کې چې دا کومې لانجې روانې دا لوی وړې خبرې چې روانې کاروبارونه په دې باندې هم د دې کاروباري جګړو اثرات شته کنه دومره زیات اثرات دي چې لکه ذاتی طور ماته معلوم خلک دي یو کس 1,000 روپۍ قرضې ضرورت ورته عدالت کې کیس هغه لپاره فیس نو سره 30,000 روپۍ ضرورت یو ملګری ته هغه ته راځل د موټرسایکل درته واخلم در بیا کوم موټرسایکل ورکو ته یې کیسه 3 لک روپۍ هغه موټرسایکل قیمت واپس ورکو او 30,000 بیا پورا نشو لکه دومره زیات سود دی چې 30,000 روپۍ 3 لک روپۍ لګره پنده واقع چې شو پای کوم داسې کیسو کنه هغه سړي چې خودکشي کړو مطلب زمون طرف ته چې څومره جګړې دي جنگونه دي هغه کې د دې چې لکه اسلام د وایي اصلي کوکه هغه سره یو معاهده ولیکه هغه کې د شرطونه واچوه موږ ولڅ کې موږ سره نه اسلام لیکو نو سره لاس لیکو هیڅ هم نه کوو او بس دغه څو پیسې بس د پیسې لکه واخله او مال به دومره راکې لکه داسې کاروباري جګړې ډېرې کمې دي چې هغه تر پر چینل شوي هغه کې جګړه راشي جګړه هغه کې زیات راځي چې موږ په غلطي طریقې باندې کوو